نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک انګور خوړل. صحابه وي مونږ ته نبی علیہ السلام نن ست نه کوو چې تاسو ولې نه خورئ. چې پلان کې سره حکوم نه راته بدیږي چې چا سره حکوم نو چې بدیږي را سره دا د مو ستا تصور دغه جوړ شي. انسان سره اوکا که بدم د سره کوي اوکا خو سره اوکا بدم د سره کوي اوکا سره خو سره اوکا د دې بدله به الله درکې. راشه تاسو د پیغمبر جمله نه وي محترم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک له یو صحابي راغی هغه صحابي انګور راوړل. قربان د پیغمبر نشم انګور یې راوړل. نبی رسول الله مبارک خطر هغه انګور خوري چې چاته پکې ګوریم نه ورنه د پیغمبر طبیعت تاو چې خوا کې به سره څومره مجلس لګېدل نو ټول به تقسیمول. ټول زما شاګردان اکثر ما سره حفظ کړي امري دي اکثر دي ته پته چې د کاری سي بنار خو چې دی نار وروړي ما سره بیا ناس نه ویل چې مچ ورکو کدا خو طالبان حافظان او دا د پیغمبر دغه دی دا د پیغمبر تعلیمات. څوک د سره خوا کې ناست تا خوړه نو ورله ورکه دې باندې نه کمي. الله وی برکت پکې اچومه. الله سوی برکت پکې اچومه. څوک وی برکت پکې اچومه واد نه راځي الله وی نو چې الله وی برکت اچومه نو نه کمیږي. بعضې خلک چې سخوري او ته په لاره تېر شي نو زر مخکته ګوري یاره جي دته به م اوس ثبت کومه دته به دې به راځي چې ما سره کښېني نو څوک نن سبا څوک چا سره نه کښېني. خو بس زمونږ طبیعتونه ستاسو داسې جوړ شوي دي چې مونږ وایو چې دته به م اوس ثبت کوم او بعضې خلک پکې چې د دروغ وصلتونه هم کوي. حاجي صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک انګور خوړل. صحابه وي مونږ ته نبی علیہ السلام نن ثبت نه کوو چې تاسو ولې نه خورئ. و ډېر حیران چې نبی علیہ السلام خو دا کار چېرته په زندګۍ کې نه دی کړی چې پیغمبر به څه خوړل نو د خولې نوړې مونږ صحابو سره تقسیمه کړې ده. دا څنګه چل وشو جي و چې انګور ختم شو صحابي ناست دی نبی علیہ السلام انګور خوري او صحابي ورته ګوري او خاندي. هغې له به مزه ورتله چې د پیغمبر رخسار ته به یې کتل. الله دې موږ ته د پیغمبر رخسار دیدار نصیب کړي. شوق سره امین. رخسار ته به یې کتل وایي تر دې پورې چې انګور خلاص شو صحابي لاړه خوشحاله ډېر په خندا صحابي لاړه. غریب صحابي ټوله ورځ مزدوري کړې وه او هغه مزدورۍ باندې انګور اغوښتي وو چې راشه جانان له به یوسمه نو هغه به انګور خوري زه به ورته ګورم قربان د صحابو نشم. جانان له به یوسمه نو هغه به پرې خوشحاله شي هغه به انګور خوري زه به ورته ګورم. دیدار هغه داسې خلک وکړو قربان شم د صحابو. وایي چې نبي علیه السلام انګور خلاص کړه صحابه را نږدې شو د الله رسوله تاسو مبارک خو جي دا کار نه کړی چېرته تاسو خو به جي مونږ له هر څه راکول ولې جي تاسو زمونږ نه خفه شوي ټول صحابه الله رسول تاسو زمونږ نه خفه شوي چې مونږ له انګور نه راکول. هغې ته پته وه چې انګور خو مونږ ته بارم میلاویږي لیکن کم انګور چې د پیغمبر د ګوتو نه میلو شي اوبه خو بارم میلاویږي چې کومې اوبه د پیغمبر د وجود نه میلو شي نو هغه د حوض کوثر د اوبو نه افضلي. شوق سره سبحان الله حوض کوثر په باد کې میلاویږي. صحابو ته په دنیا کې د پیغمبر د لاسونو نه حوض کوثر میلو شوی دی محترم. انګور بارم ملاوېدل لیکن د دې نبوت والا ګوتو نه به چې انګور ملو شو نو هغه انګورو به په ګېډه کې ثنا ویله محترم. هغه انګورو به الله ویل په ګېډو کې موږ ته به محسوس کېدل ځکه هغه د پیغمبر ګوتې وي که نه محترم. الله دې مونږ کې د نبي علیه السلام عیشق را نصیب کړي. شوق سره امین وایي نبی علیہ السلام ته راځي شو د الله رسول تاسو جي عجیبه کار زمونږ نه خفه شوي جي که دا ولې موږ له خو جي انګور تاسو را نه کړه. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل ها انګور در نه کړه تاسو له د صحابي چې کوم انګور وروړو دا غریب او فقیر صحابي دی ټوله ورځ مزدوري کړې وه. ما د هغه ګوتې ولیدې چې ګوتې پړسېدلې وي سخت کار یې کړی په هغه مزدورۍ باندې هغه انګور وروړو زما د محبت د وجې نه قسم د قربان د صحابو نه زما د محبت د وجې نه وایي هغه انګور تراوه انګورو نو هغه انګور ما په خپله خوړل دا مې نه محسوس او صحابو که مې تاسو له درکړي وو تاسو له نو تاسو تندو کې به په مخ کې به تغیرات راغلي وو چې دا خو تراو دي په خوله به م نه ویلې خو په تندو باندې او په مخونو به م محسوس کړي وو چې تراو او د صحابي ما سره احسان کړی وو د ده زړه به مات شوی ما نه غوښتل چې د ده زړه مات شي د دې د وجې نه هغه ټول تراوه انګور ما په یوازې وخوړل محترم. قرآن کې الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نبی اسلام مبارک فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمك من فی السماء. په دې ځمکې والا باندې ارحموا من فی الارض دې ځمکې والا باندې رحم وکړه. مخلوقات ته مراد دي مخلوقات په انسانان ته مراد په دې باندې رحم وکړه نو يرحمك من فی السماء. رحم به هغه ذات وکړي چې هغه بره په اسمانونو کې دي هغه به پته په ځمکې والا باندې رحم وکړه اسمان والا به پتا باندې رحم وکړي. ما جمله وویله دې نه مخکې محترم مونږ
تاسو دې وګورو قسم دې زموږ ذهن دا جوړ شي یاره اخیری جمله ویم بس دعا کوو په بني اسرائیلو کې یو ښځه او خاوندو سړي به یې کور ته دننه کول احسان پورې خبره کوم سلام